دویم ځل د مقابلې د تیارۍ نه پس چې هغې کې ابو سفیان سره د لښکر نه راغلی او بیا او بدر کې جنګ کوو او د هغې نه واپس شوی د هغې نه پس چې دی نو بیا داسې وشوه چې د یهودو یو سردارو هغه ته حیی ابن اخطب وی دی د یهودو د قبیلې د بنو نذیر چې دی نه هغه سردارو دی چې نه راغی مکې معظمې ته او قریشو ته ډېرې غټې تحفې راوړې او ځان سره چې نه هغه جینکې هم راوستې هغه جینکې چې هغې بګانې وې او ګډېدې به هغې هم ځان سره راوستې او راغی او دلته چې نو د قریشو د مسلمانانو سره د قریشو د مشرانو سره ملاقاتونه شروع کړل په هغې کې د ابو سفیان سره هم میلو شو او د نورو سره هم چې نه هغه میلو شو هغې ته هغه تحفې ورکړي او د ماسخوتنې هغه چې کومې جینکې راوستې وې هغې ورته وګډولې ګانې ورته وویلې او د دې کوشش یې نه هغه دا و چې دوی چې دی نه هغه د قریش دا د مسلمانانو خلاف بیا ودرېد خو ابو سفیان سره چې کوم ملاقات وشو نو د هغې څه نتیجه رونه وتله بیا داسې وکړو چې حیی ابن اخطب د ابو سفیان ته د خالد او د عکرمه او د صفوان په موجودګۍ کې وي وایي که تا مسلمانان ختم نه کړل نو دا مسلمانان دا به یمامې ته راورسېږي یمامه یو ځای و په هغې باندې به د دې تجارتي قافلې تېرېدې او دا مرکزي لاره وه نو که دا د دې نه بنده شوي وو نو د دې تجارتونه هغه ټول خرابېدل هغې ورته ویې که چېرته د دې مخنیوي دی ونه کړه نو ګوره بیا به چې دی نو دغه شان چل کېږي او حیی ابن اخطب ورته وایي که تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ که نه نو مونږ به د مسلمانانو خلاف پټې کارروې شروع یهود په سازشونو کې ډېر ایک نمبر دي د دې په شانتې سازشونه هغه څوک هم نشي جوړولی نو هغه ورته وایي که تاسو د دې خلاف کارروی کوئ نو مونږ به پټ دغه شروع کړو کارروی چې نه هغه د مسلمانانو خلاف شروع کړو ابو سفیان ورته وایي ګوره چې مونږ د مسلمانانو نه 2 چندو شکست مو خوړو چې مونږ د مسلمانانو نه 3 چندو بیا هم ګټه ونه کړه احد کې 3 چندو بیا هم چې دی نه هغه ګټه نه ده کړې په یو کار به کېږي چې دا ټولې قبیلې رایوځای شي او مونږ په مسلمانانو حمله کړو کېدی شي بیا فتح ومومو حیی ابن اخطب ورته د هغې انتظام خو ما کړی دی قبیله غطفان او بنو اسد هغه به تا سره او نورې قبیلې هم درله تیار وو نور هم در سره ملګری کوم ته چې دی نه هغه تیار شه خالد رضی الله تعالی عنہ صفوان ابو سفیان ته وایي یاره چې نو مونږ ستا خپل سردار منو ته مشرې ورته بزدلی ته چې دی نه هغه بزدلی ته په مسلمانانو ولې حمله نه کوې ته ولې نه کوې دا مشر چې که نه د هغه نظر ډېر لرې پورې ځي هغه ډېر لرې پورې چې نه سوچ کوي د هغه تجربې شوي دا ځوان چې که نه نو دی په جذباتو کې یو چېرې حمله پکار ده خالد رضی الله تعالی عنه اگر چې کمانډر و خو ځوان و هغه یې چې نه دغه پکار دی حمله پکار ده مسلمانان ختمول پکار دي ابو سفیان سوچ چې نه ډېر لرې ته هغه وی 2 ځله مو جنګ وکړو 2 پیرې مو بیل او په درېیم ته په ځل باندې چې روان شو د نیمې لارې نه واپس شو نشو کولی مقابله هغه لیدله هغه خپل کسان نه وجل د دې د وجې نه هغه او نه کو په آخر بیا هم خالد ورته وایي چې نه ګوره تا تېر ځل مونږ واپس کوی چې قادسالي ده نو ولې په قادسالۍ کې مسلمانان نور راغلل چې هغې کې هغې جنګ کولی شو نو تا ولې جنګ نه کوو نو ظاهر کې یوه خبره سمه وه خو ابو سفیان ورته اوس دا ویلې نه شي که نه بیا نور هم نقصان پیدا کېږي دا ورته ویلې نه شي که جنګ مه کوو نو بیا مو شکست خوړو بیا رانه کسان مړه کېدل دا خبره ورته نه شي کولی دا خبرې چې نه هغه دته وکړې بس دی خو پاڅېدل یو څه وخت تېر شو نو ابو سفیان هغه خالد رضی الله تعالی عنہ پسې سوال جواب ولېږه وایي ته راشه چې هغه راغی نو عکرمه او صفوان هم ناست نو ابو سفیان خالد رضی الله تعالی عنہ ته وایي په مدینه منوره باندې مې د حملې فیصله کړې ده په مدینه منوره حمله کوو خالد رضی الله تعالی عنہ وایي دا جوړ زما په دې غوږ باندې خبره صحیح ونه لګېد د بل څه ویلي هغه صفوان او دغه ته وکتل عکرمه ته وکتل وایي دا څه خبره ده وایي ورته وایي صحیح ده که نه همدغه شانتې ده ابو سفیان اراده کړې ده چې په دغه باندې حمله کوو مدینه منوره باندې او ورته وی
وایي چې څومره زر کیدی شي نو تیاری وکړئ چې حمله وکړي. دوی به تیاری کوي، څه کېږي انشاءالله سبا به راشي.